اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها مخی تاسو ما منی کڑی وائی چرے قبرونو زیارت مکوائی ولی دی اسلام ابتدائی وقتو او دی خلقو پزلونو کی دا خبر وا چیارا مڑی خصب من ورشو او دی آغانا بسوال کو دی آغانا بسغوارو یا دا خلق چکم مشرکینو آغی دی شرک کونو عادتو او دی آغا شرک پا وجمانی آغی بکل اللہ تو ذات او منات آغی مغت ودرد اللہ سجدی بی کونی او دعاگانی بی آغینا اغتلی او لاسونا بی اچت کرل دا بی ورطوی چرا زمنگا اولاد نشتے تمنگ لا اولاد راکی خلق شرک کو بیا دا شان دا شرک مغت ورسید دومره مخه تا ورسید چې دا خلق به بیا قبرونو مخه ته تلل نو قبرونو ته به سجدي کولی او د هغه مړو نه به غوښتل چې مړو اے بزرگا اے فلانی نکو تمالا اولاد راکی نو د هغه شرک په وجه مانی چې کوم عامو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منا کړوا څوک به قبرستان ته نه ځي د دې منا وسپدی خبرو مانی هر یو سړی نه پوي من خو هر یو سړی ته مولا وای چې زمون خلق کولاو شي نو من وای یاره دی انجینیر به مانو دی ډاکټر به مانو ول چې هغه زیات پڑھا لیکا دی وجہ سره وی په ټي وي کې راځي د دې مطلب دا دی چې څوک په ټي وي کې راځي نو هغه غټ مولا حقیقت کې هغه ته اسمت هم نشته هغه اوس خبري راټی کړي وای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع کړو قبرونو زیارت مکوي نو دی ټول دنیا کې دا خبره مشوره کړي چې یاره د قبرونو زیارت کول قبرونو خاطتل دامن بیا هغه نه روستو چې پیغمبر علیه السلام اجازت پر کړل هغه خبره د دې په زینونو کې نشته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په ابتدا کې دا حکم کړو چې کمزې کې تاسو ته سپیخ کارشي نو هغه سپې مړ کړي سپیخ کارشي نو سپې مړ کړي دا ولی هغه موریم شاته یو غټه خبره هغه دا چې خلب قرونو کې پاتې کېدل نو ځان سره به سپیان ساتل چې پکړ کې وو د کېدل نو ځان سره به سپیس حملو چې خوراک سکاک به کو نو هغه سره به غسپیم په خوراک سکاک کې شاملو چې پلار بروانو نو سپې به وسرو او دا شان چې کم زې تمتل نو د سپې به د هغه سړی مرګره او سپې دی الله مخلوق ته الله رب العزت خپل مخلوقات چې پیدا کړي دي بیکار نه پیدا کړي لیکن هغه سره هغه کی گندگیم دا نو تاره پاره دا حکم خو نه دی چې توس دا سپیان او دا زناور ځان سره بکور کې دنه پاتې کوا چې کم الله پاک هغه کی گندگی اخره ها کمالات پکې ډیر دي ډیر غټ وفادار دي د انسان سوافانشته انسان غټ به وفاره مطلب پوری یاري مطلب چې رچا پوره شي مرګستیام بری لیکن سپیس تا دومره وفادار دی دومره وفادار چې دومره په مخلوقات کې په بل یو مخلوق کې وفا نشته چې کم وفا پدې سپی کیدا لیکن نقصان یې سو ا نقصان داو چې خلکو په کورونو کې ساتل او هغه ګندګي او د صفای څخه قسم سه تنظیم نو پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پزړونو کې نفرت اچولو دی پارا دا حکم ورکو چې کمزې کې سپیان ښکاریږي هغه سپیان مړ کړي چې کله د هغه پزړونو کې دا نفرت پیدا شو بیا هغه نه بعد پیغمبر علیہ السلام فرمایل ومالی وللکلاب زمنګا د سپیانو د مرګ سره تعلق دی مې مړ کا
وس دا غینا بعد دا مخکینی خبره ختم شو وس د دې مرخ خامخامه کوي ها چې اوس په لیونی نقصان کوي تاسو ته تکلیف را رسي بیا مړ کولای شي او کدر دینه علاوه نو بیا مړ کوي اوس د کور نه بار ساتي خلق د کور نه بار ساتي پټی دی بار ساتل شي څوکیدارای دی بار ساتل شي ناشان نور کارون دی بار سپیان ساتل شي لیکن پکور کی دنا نشي ساتل دغه شان چې کله ابتدا کې اسلام راغې خلقو کې شرک ډیر زیات حد نه زیات زکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې قبرونو زیارت بنا کوي قبرونو خواته بنا ځي ول چې تاسو قبرونو خواته ورشي نو بیا غلطه تاسو هغه الله یې کوي چې کوم الله پاک تاسو پیدا کړی ہے عبادت صرف یو دی الله کول دی الله نه علاوه دی چا عبادت نشته زکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منع وکړه چې د قبرونو زیارت مکوئ چې کله صحابه کرام عقیده پخښوا یو الله باندې پوخ یقین پیدا شو نو بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فزوروها وس قبرونو تزای او د قبرونو زیارت کوي وس تاسو لپاره معنا نشته ولې تاسو بزړونو کې دی الله پاک محبت پیدا شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت پیدا شي وس که تاسو کم یو ځای ته ځای نو تاسو به شرک نه کوئ تاسو به ګناه نه کوئ نو هر موقع په حساب سره هر محل په حساب سره ځان له یو خبره هغه ځان له یو حکمي هغه ځان له یو حیثیت وس بیا دای ویل چې قبرونو ته ځای او بیا دای ویل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کله چې تاسو قبرستان ته ورشئ نو سلام کوي السلام علیکم یا اهل القبور اے قبرونو والو بتا سمانی سلامی تا سمانی سلام دے نحنو اثرنا منغم ستا سرسترات نو علیو انتم سلفنا ونحنو اثرنا تاسو مخی تلیے من تاسو پس رسترات نو علیو یغفر اللہ لنا ولکم اللہ پاک تی زمانگم مغفرتو کی اللہ پاک تی ستاسو مغفرتو کی وستاوس تی پارا منع نشتی نو یو عام سړی دی پارا چې ته د هغې قبر ته تلی شي او دعا کولی شي بیا په دې عام خلکو کې چې کوم اولیاء الله دي الله پاک بلیان دي دی الله پاک دوستان دي الله پاک ته نږدې دي نو د هغې قبرونو زیارت کول هم په موږ باندې ضروري ده پکار ده چې د هغې قبرونو خواته موږ ورشو او دعا وکړو چې الله پاک دې د ده مغفرت هم وکړي او د د نیک اعمال په وجه باندې الله پاک دې زمونږ مغفرت وکړي ولې چې دا اے الله تا ته ډېر نږدې لیکن دا نه چې ته د یو ولی او بزرګ قبر مخې ته ورځې او ته ورته سجده وکړي یا ته د هغه نه سوال وکړي د هغه نه سوال کول منع دی